لکه چې زما زامن برابر وو او سیټ وو زمان وسو ته څه یک قسم تکلیف نه و. زما سترګو کې د خوب ډېره افسوسي خبره ده چې اوس زما هغه زوی 2 زامن راته پراته دي. بل مې پښو کې د پړسوب نښې ښکاره شوې لا ظلمې د ځوانۍ نشه کې مست وو درمان د سړیتوب نښې ښکاره شوې چې نسیمې په چړلو شونډې سرې کړې د کلي د مسکیتوب نښې ښکاره شوې د ګریوان تڼۍ ټولې شولې ماتې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه زه به دا خبره وکړم چې که د یو انسان سره په کروړو پیسې دي او غټې بنګلې دي ورسره چې هغه په صحت باندې نه دی روغ او هغه مرض خوري نو زه یم چې دغه پیسې او دغه مال دولت که دغه هر څه یو طرف ته کې او د مرض د انسان خوري او د هر څه ولا بل طرف ته کې نو د مال دولت ضروری نه دی د صحت ضروری دی چې د صحت برابري. ٹھیک ده. دا وخت زه په سانکوړ کې یم نیاز ولی او د والد صاحب نوم یې علي ازور ماما. د دې اوسه به خبرې ترې کوو. علي ازور ماما به د خپل زوی په باره کې تاسو ته چې د باندې څومره قیامت تیر شو او څومره د قیامت ورځ روزانه په دې کور کې قیامتي نو دغه قیامت چې کومه نظارې دي دا به تاسو ته مخې ته کېدي. علي ازور ماما وایه دا راته ووایه دا ستا زوی دی ټیک ده دی کله نه خوږ شوی دی په کوم ځای کې خوږ شوی دی دا مسله څنګه راله د ده نه خپه کټ شوه ته زموږ ګرانو کتونکو ته لږ رڼا پرې واچوه. جی دا لاړ مزدورۍ له یو 20 ورځې کار یې وکړو بیا پې دړ لاغی دړ پې راغی د هغه نه چې کور ته راغی ما دې ځای نه بوت ډاکټر له ډاکټر ورته وویل چې بهی ستا دغه جراثیم خواره شوي دي او ستا غوښه یې ورسته کړل. کاکا خبره کې دا راته ووایه د مزدورۍ له دې کوم ځای ته لاړ؟ دا جی افټاباد ته لاړ. افټاباد کې کوم د خاورې هغه کار چې کوي غرونه راکني او جی هغه غرونه چې راکني هغه ته لاړ. اول ته یې کار کاوه چوټي یې وکړه ډېرې ته وخوت ماسپښین لمونځ یې وکړو بیا پې دړ لاغی هلته یې ډاکټر له بوت ستنې منې ورته د دړ وکړې خو لکه دا شپې پې بیا سخته راله او خپې وپړسېده نو چې خپې وپړسېده نو دا 100 ورورو 2 تنه اوسه نورو نو هغو کور ته راورساو. کور ته چې راورساو نو په ده شپه ډېره په تکلیف ووته او بیا وله ما دې ځای نه ګاډی وکړو تیمالګرې ته مې بوت تیمالګرې والا سهار 9 بجې داخل کړم نو 4 بجې چې شوې نو جی ما ته یې وویل چې دا پېښور ته رسوه دا دې ځای کار نه دی نو ما ورته وویل چې جی تاسو ما ته په ټیم ویلی زه خو غریب سړی یم پیسې راسې نشته چې د پېښور پیسې ما پیدا کړي وي او دې ګاډي له ما پیسې پیدا کړي وي چې ما پې زوی په ټیم رسولی نو دا خو شپه ده نو که دلته څه لږ د آرام څه ورته کولی شئ وکئ ورته او زه به لاړ شم د چا نه به قرض کور وکړم. هغه ما ته وویل چې دا په دې 1 منټه وړي نو دا خرابېږي ته مهرباني وکړه او بی دا زوی د پېښور ته ورسه. ما د هغه ځای نه په مخه کړو هلته مې پیسې کلیوالو هغو ته مې سوال منت وکړو پیسې مې ترې راواخیستې زوی ما پېښور ته بوت امرجنسي ته امرجنسي کې ورته دوایي موایي وکړه او بیا مې بوت پریشان یې وشو وی چې د جراثیم دی او د خپې ټوله غوښه ورسته شوله. ما ورته وویل چې جی بی وس مې نه کېږي او تاسو داسې مهرباني وکړئ که زما د زوی د خپه سیټ کېږي نو ما ته داسې خبره وکړئ وی سیټ کېږي نو هغو ته دوایي شروع کړه چې 2 کاله او 1 میاشت زما د زوی د بیمارۍ وشو ما خپل پټۍ مټۍ چې څه پټۍ مې وه مې خرڅ کړو
هر څه مې ختم کړو. څه 40 لکه روپۍ په ده ما ولګولې. بل زوی مې و هغه راغی او خفه و دې قرض ته یې سوچ وکړو. هغه لاړ مزدورۍ له، هغه هم وفات شو، مړ شو. بل زما هغه زوی چې کم دی نو بیا مې بوته او ډاکټرانو ته مې وښو. چا به راته یو ډاکټر خو، چا به راته بل خو. بیا راته یو ډاکټر چا وښو چې لاړم د کوټ په ورو مخکې. هغه له چې ورغلم وی 3000 روپۍ پیسې دی، دونه دی. ما وی جی هر څونه چې خو که زما د زوی دا خپه الله تعالی بچ کړي نو جی زه ولګېدم. ما وی هر څه ته تیار یم. نو هغه ډاکټر چې وکوت هغه پیسې رانه وانغېست. وی بابا دا کاغذونه او دا حالات خو ستا ډېر دغه دي او حالات د ډېر خراب دی. زما هغه زوی له 8 ډاکټران راله ووی کوت. وی چې بابا خفه کېږم که دا ته لندن ته همیشه دی نه به دا خپه کټ کېږي. بیا مې په دغه هسپتال وس مې نه و او پیسې راس هم نه وې چې هلته مې ټکټ کړي وي. نو بیا مې راوس او بل ډاکټر سره مې خبره وکړه نو هغه ترې خپه کټ کړه او را مې وس. جې وس ورته دوایانې موایانې خو به یې وس مې په دوایانو نور ختم شي او نه مې څه داسې دغه شته. خلکو راله چاندې هم کړوې کلیوالو، خو د چاندو نه خبره وتې ده. لکه 40 لکه روپۍ په ده ما برابر کړی ولګېدې. اوس مې بل زوی دی په مدرسه کې په 5مه درجه کې سبق یې وي او کور ته راتو او جی هغه په تیمالګره کې سټیجن وکړو او دغه یې وکړو. نو د هغه خپه ماته شوه. نو اوس راته هغه هم پروت دی. نو ډېره افسوسي خبره ده جی اوس زما هغه زوی 2 زامن راته پراته دي. د یو زوی مې 4 بچي دي، یوې لور ده او 3 زامن دي ماشومان دي. لکه زما دونه دغه نه کېږي چې به زه د ماشومانو له د سکول د مدرسې هغه پیسونه راباندې هم پاتې دي. لکه چې زما زامن برابر و او سیټ و نو زما نوسو ته څه یک قسم تکلیف نه و. لکه اوس نه د هغو د بوټ په دغه صحیح نه جامه صحیح خیال دی. نو دغه حالات په ما تیر شو. نو اوس چې دی نو بس یو کامره کور راته پاتې دی نو مې هر څه ختم کړي. کاکا دا راته ووایه ستا د مزدورۍ دا یو مشر زوی و که نه یزولي دی خوږ شو، هغه بل هم د مزدورۍ و هغه هم خوږ شو. اوس ته د خرچې څه کوې؟ د خرچې ستا څه حالات دي؟ بل د کرونا وایرس مسله ده، هر څه بند دي. نو په تا لوږې تندې تېرېږي او که نه چېرته څه راته میلاویږي؟ یاره جی بس د یو دوکاندار نه قرض وکړم ګوتۍ وړه راوړم، د بل نه راوړم او سختې او سوختې یو په ما تېرېږي. د مزدورۍ مې څوک نشته. دغه زامن مې هغه دغه شان شو. د کار مې یو زوی هغه وفات شو، بل نه خپه کټ شوه، بل غریب سبق وي په 5مه درجه کې دی، هغه د سبق نه نشم قلارولی او اوس ګاډي و او موټر والی دی جی هغه راته په کټ کې پروت دی. هغه له به هم قرض ومه. هغه کم سړی چې و جی هغه مې وباخو. ما وی یاره په ما سې هم ډېره ده نو زه به اوس تا څه په عذابوم، پولس به دې راکاږي او پیسې به درنه لګوي او څه به لګوي. نو جی هغه مې وباخو، د تاڼې نه مې راویست، ګاډی مې ورله ورکړو. ما وی زه په ما ډېره ده او ما وی دوا راته وکړه چې دا زوی مې خدای روغ. نو جی دغه حالات دی په ما تېرېږي. لږه دم اخلو بیا راځو ستاسو څخه خبرې کوو. جی زه خو به اول دا خبره وکړم چې که زما مخکې خبره خو پلار وکړه تاسو ته، زما د بیمارۍ پورې خبره وکړه. دا 24-25 میاشتې زما وشوې، زه بیمار یم. په دې کې زما یو ورور وفات شو، په دې بیمارۍ کې دننه هغه وفات شو او بیا ورپسې دا بل ورور مې دا پروت دی، د اکسیډنټ کړی دی، دا خراب شوی دی، صحیح ژوخپای ماته له نور زخمي دی. زه به ځاته دا خبره وکړم چې ما لکه زه MPA له تللی یم، MNA له تللی یم، هغوی له ما خپلې د جیب نه زما 15-16 هزار روپۍ لګېدلي. دا پارامونه دي، دا تاسو ولیدو، دا معول دي، هغوی ته مې رسولي وایي چې زه خراب یم، زه بېوسه یم، زما څه شتی نه، زما دا 25 میاشتې وشو چې زه بیمار یم. چې ما نه د بیت المال نه دا کاغذ وکړئ چې ما د دوایي میلاو شو، خو په دې باندې زما هېڅ کار نه دی شوی.
نه به صحیح پی ای اکشن اخیستی دی، نه به صحیح مینه اکشن اخیستی دی. کم چې کسان دي زموږ د کلي کې کارکونان دي هغه هم پسې بولي، هغوی ورته خبره کړله، خو د نننۍ ورځې پورې چا زموږ سره نه دې په ارم کار کړی دی او نه دغه ایم پی ای مینه زما تپوس کړی دی. خپل اتیا پیرې د پسې تېر یو مونږه ده ته مونږ خبره کړله چې زمونږ داسې بېوسي ده، زمونږ داسې بېوسي ده. بس هغه به ټیک شو وی بس وی هفته کې به کېږي او بس هفته کې به بیا ایم پی ای ورک و. لکه دغه کاغذونه دغه کم فارمونه چې دغه ټول تاسو ولیدو په دې باندې زما یس کار نه شوی. بل دغه دوايانې دغه سره ته زما ولیدو چې دغه دوايانې زما جاري دي، دغه زه کومه صحیح شوه تر اوسه پورې دغه لکه د یو نه راغېستې د بل نه راغېستې د بل نه راغېستې لکه ټوټل دا تقریبا 18.5 लाख 19 लाख په ما باندې اوس قرض دی. دا را باندې واحد قرض دی. په دې کې 4-5 لک روپۍ زه به درته ووایم زما خپله سرمایه زما څه چې کم سونه وه ما هغه خرڅه کړله، زما چې کم کور کې بزې وې مثال هغه ما خرڅې کړي دي، غواوې راسه هغه مې خرڅې کړي، نو 24-25 لک روپۍ ما باندې لګېدلي دي. اوس دا زما ورور دی، دا په دې کټ کې ماته پروت دی، د ده دا خپه ماته شو ده، نور خراب دی. صحیح شوه نه پکې فارم وشو نه پکې یو بل څه وشو، نه بیت المال ته اسلام آباد ته 3 پیرې دا مونږ ویول چې واپس مونږ دلته راوړ دا نه منظوره دی، دا نه کېږي. نو زما د ایم پی این هم لکه دا ګیله ده، د ایم این این هم دا ګیله ده چې تاسو لپاره مونږ 10 پیرې درلو نو تاسو به کم سے کم مونږ له خو یو فارم خو به مونږ له تاسو کړی وی. بل له طارق صاحب خبره ده، طارق صاحب ته زه دا خبره کومه ده نه خو د پالټۍ په ساته زه ګیله کوم، د ده نه د پالټۍ په ساته ګیله کوم ځکه چې زما څه کور لکه د دې خلکو دا تره به مې تره زوی به مې هغوی به ما ته وي زه به پیپل کې ما وي نه زه به پی ټي آی کې یم، زه یک تنخوا به پی ټي آی کې وم. ما له د خپل تره سره د خپل پلار سره مقابله کړله په یوه کمره کې، په دې یوه کوټه اوس ما جنډه ودروله. صحیح شوه د هغه څه نو زه هغه ته وایم لکه هغه ته یو پیره زه لاړم هلته تللی مې ما سوال جواب پرېښیم دی، خو لکه هغه هم زما لکه اوس نن سبا دغه دی د زکات چرمین دی، ده زما څه تپوس ونه کړه، ده ته ما هلته لکه دغه پرېښی ده چې بهی زما دا حالات دی، رور مې مړ شه د مزدورۍ څوک مې نشتی، هغه ته لکه ما دا پیغام پرېښی دی، لکه بیا له ما له څه چانس نه دی راغلی چې زه تللی یم، هغه زما تپوس ونه کړه. نو د هغه نه خو زه دا ګیله کوم چې زه خو کم سے کم ستا د پالټۍ وم، د پالټۍ په اساس ته به هسې راغلی وې تا به زما تپوس کړی وې. او نو زه لکه دا د دې ټولو نه لکه ایم پی ای شو ایم این ای شو کم دا دلته چې دا کارکونان دي د دې ټولو نه په دې کې زه دا خبره کوم چې په کلي کې زما په کلي کې زما سره ټولو کلیوالو چاندای راله کړله، دې غره کې ما له ونې راکړلې دی دې کلیواله و ما خرڅې کړل دي یا د 80,000 یا د 80,000 هغه مې لګولي داسې نور چې د چا څه وس کېد په دې ټول کلي کې زما سره ټول کلي امداد کړی دی. خو لکه سرکاري محکمه کې دغه ایم پی ای شو ایم این ای شو طارق صاحب ته شو دې ټولو ته زما سره څه امداد ونه کړو، څه امداد یې زما سره نه دی کړی. نیازولي دا راته ووایه د بیت المال ته تا درخواست کړی دی ټیک ته د اسلام آباده پورې ستاسو والد صاحب منډې تړلې والي دي، درخواستونه ما په ویډیو کلیپ کې راوستل، دا راته ووایه په دیو باندې ولې څه کاروایي نه ده شوې، د اسلام آباده پورې ستا والد صاحب خو ډېرې پیسې لګولي په دې پسې، بیا هم د هغې نه تا ته الټه نقصان میلاو شو څه فایده میلاو نه شوه. آیا دا ادارې د څه شي دپاره دي؟ جی دا ادارې خو زموږ د خدمت لپاره دي چې زموږ خدمت وکړي، خو دا ادارې دا اسلام آباد ته زما پلار ویوړه او هغه ټایم کې والله چې په هغه پسې 10,000 روپۍ زما پلار لګول دي، دا فارم چې هلته ویوړ د هغه ځنه یې واپس راوړ، موږ چې کله پېښور ته ویوړ پېښور کې مو ورکړو نو پېښور کې چې دا فارم باندې ستاسو کار نه کېږي، بیا په دې کې ثناءالله صاحب د هغه نه موږ درخواست کړی دی، هغه وایي دا دیر ته یوسئ، هغه موږ دیر کې ډک هغه موږ ویوړ په هغه باندې څه کار ونه شو. اوس دا پته ما ته نه لګي چې دا فارمونه زموږ کار ولې ونه شو، په دې باندې ډېر ټوټل فارمونه دا توینه په دې باندې زموږ تقریبا 25-30 هزار روپۍ خرچه راغله، کاته پسې ځه پېښور ته ځه اسلام آباد ته ځه او 10 پیرې زما د پلار تللی دی دغه کوټکي ته تللی دی، ثناءالله ځای ته تللی دی، صبغت الله ځای ته تللی دی، د دوی سره میلاو شوی دی، خو هغه زموږ لپاره په دې هېڅ عمل درآمد نه دی کړی. نیازولي بل تپوس د نه کوم دا راته ووایه دا ته چې په کومه کپنۍ کې خوږ شوی وې که نه ابټ آباد کې خوږ شوی وې؟ او جي زه ابټ آباد دغه کپنۍ والا ستاسو څه تعاون څه منډه ترلاسه کړي وو که نه؟ نه جي د هغه راسه مې هېڅ نه دي کړ، هغې کپنۍ راسه هېڅ هم نه دي کړ تعاون، دا څه چې زه کم ټایم کې بیمار وم راتلم نو ګاډی هم نه دی راکړی، زه په خپله کرایه کې راغلی یم، هغه هم زما څه تعاون نه دی کړی او دا مې زړه کې شته چې ځم به د دې کپنۍ ځای ته به ځم، دا مې زړه کې شته هر کله زندګي و دې له به ځم، لکه دې زما څه کپنۍ نوم درته یاد دی؟ د دې کپنۍ دا خو یو شاخ دی د هغه نوم دی 9 نمبر کمپني ده ابټ آباد کې 9 نمبر دغه ځای نوم دی 9 نمبر 900 دا کمپني ده، لکه دا دغه یو مالک دی دغه کمپني ده که نه، لکه دغه یو دې زما څه امداد نه کړه، زه چې راتلم ما له یې ګاډی نه دی راکړی،
او بقایت زه چې الله تعالی ښه کړم او زه یې برابر کړم زه به ځم د کپنۍ ځای ته زما سره هغه هم هېڅ امداد نه دی کړی 10 روپۍ له هم هغې نه درکړ واپس یې دا رینګ هم ماته نه کړ چې ته په څه حالات کې و صرف بس بیمار شوی یم او راغلی یم او بیا په هسپتال کې وم غالبا اوس هم زه تللی وم یو 20-25 ورځې وشوې له حالات چې خراب شو راغلی یم زه اوس واپس لکه بیا زما اراده وه خو لکه بیا واپس خو اوس تګ نه کېږي لکه اوس زه کور یم ټیک ده زه مهرباني الله دې ښه کا او زمونږ د طرف نه خو چې څومره څه تعاون یې هغه به درسره کوو زه یو ځلې بیا زمونږ د حلقې MNA صاحب او MPA صاحب بیا د زکات چیرمین ملک طارق چې کوم دی زه دیو ته دا هر څه مخې تږدم ټیک ده کم زمونږ د دیر بالا چې کم انتظامیه ده کم بالا حکام دي هغوی مخې ته زه دا هر څه ږدم دا 2 جنازې یو دا ملګری چې په یو وخت په باندې د معذوره شوی دی د خپلې په دې ځای کټ شوې ده ټیک ده دا هر څه ستاسو مخې ته ږدم په دې باندې ښه باقاعده تاسو ایکشن والی راشئ د دیو د اواز تاسو واورئ او د دې کاکا چې څه مشکلات دي څه مسلې دي دا تاسو واورئ په دې باندې ډېر زر تر زره عمل درآمد وکړئ نیاز ولی ستاسو په انتظار دی ستاسو په تمه ټیک ده او تاسو له پکار دا چې د الله د رضا دپاره د الله د رضا دپاره په دې باندې به الله پاک په ورځ د قیامت به تاسو ګریوان ته الله پاک لاس اچوي دیو به ستاسو ګریوان ته لاس اچوي او رانیسي به باقاعده راشئ او دیو تپوس وکئ د دیو ته چې څه مسلې دي څومره پې قرض دی نو دا مسلې ولې راوچتې کوئ او په دې باندې به الله پاک دا کوم عذاب چې راغلی دی دا کوم عذاب چې راغلی دی دا عذاب چې الله پاک داسې نه واپس کوي دا به الله پاک دا عذاب به هله واپس کوي چې تاسو راشئ او د دې خلکو تپوس وکئ د دې خلکو څه ودرېږئ د دې خلکو څه مرسته وکئ هله به دا عذاب واپس کیږي نیاز والي داسې دا وروره چې خپل کم ستا چې د ایزي پیسې نمبر په موبایل باندې هغه نمبر ووایه ټیک ده او نور څه پیغام ورکې ټوله دنیا دې ګوري څه پیغام ورکې کم قرض چې هغه تا ته ما ووي ما په خپله لکه په دې پاکستان کې به زه تا ته دا ووایم ما په دې کراچۍ کې مزدوري کړله دا ابټاباد شو کشمیر شو هر ځای ته تللی یم سعودي عرب ته هم تللی یم هلته ما تقریبا 15-16 کاله تېر کړلي خپله مزدوري محنت مې کړی دی زما چې کم یاران دوستان دي ملګري دي یا چې په هر ځای کې دي سعودي عرب کې دي دوبۍ کې دي بل ځای کې دي عمان ملیشیا کې دي زما ټولو ته دا درخواست دی چې د چا څه وس کېږي نو زما څه دې امداد وکړي زما ما دا ټوله خپله خبره دیو ته وویله که نه چې دا مسله ده او په ما باندې دغه قرض دی نور ما په خپله مزدوري کړله ما ته په خپله معلوم دی کوم ځای کې چې دي او د چا څه وس کېږي او زما څه امداد کولی شي نو د هغې ډېره ډېره انشاءالله خپل نمبر دې ووایه زما نمبر دی 0340 23 63 034 دا زما نمبر دی خپل د موبایل جي د دې نه علاوه بل نمبر دې شته د دې نه بل نمبر نشته دغه یو نمبر دی جي زما د هغه شته جي هغه لږ ووایه د هغه 0341 دی 52 790 دا مې د والد صاحب نمبر دی جي دغه دواړه نمبر دي صحیح ده ګلو د بیانو ته محتاج زما وجود دی ګلو د بیانو ته محتاج زما وجود دی استاسو دعاګانو ته محتاج زما وجود دی استاسو دعاګانو ته محتاج زما وجود دی ګلو د بیانو ته محتاج زما وجود دی یاره چې اوسي جنازه مې تر لحده پشمار سلور کسانو ته